نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم سورة بقرة دیمہ پارا یوسل و پندوستم آیت دی پمکہ آیاتوں کی اللہ پاک انعامات و شکریہ انعامات و تذکرہ وشو کہ تاسو باندې انعامات کړي دي او زمان نعمتونه تاسو یاد کړئ پس پدې دې کې د دغه انعامات و شکریہ حکم اللہ پاک فرمائی اللہ پاک فرمائی فذکرونی اذکرکم تاسو ما یاد کی زب تاسو یاد کرو اللہ رب العالمین یادول تا ذکر ویلی ذکر بیا پتو قسم دی یو ذکر قلبی دی او بل ذکر لسانی دی فضلہ کی ذکر کول ذکر قلبی دی او ذکر لسانی فجب باقی ذکر کول اصلا ذکر یرد اللہ پاک یادول دا فضل دی او فجب باقی اللہ یادول دا ذکر ویلی شی چی دا جبا دا دزل ترجمان دی چی ذلہ کی سویل ترجمانی دا جبا بی کہ مثال انسان تگی دی اوبغواری وزرکی اوبدی تو وہ مختل جب ترجمانوں کی نو پخلیبا دی چاہتا ہوئی جو براکا تو ذکر قلبی دا اصل دی او ذکر لسانی دا داغی فرامات نو اصل ذکر داری چی پزرکی حکمی او پجب باندے ذکر کول دا اللہ رب العالمین یا دول کا صرف جب باندې وی د زړه توجه ور سره نوی نو بیا هم د فیدی چیز دی ذکر ستویل علامہ احمد علی سہارنپوری رحمت اللہ علیہ حاشیہ د بخاری شریف باندې لیکي دادا حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ چاچے دیوبند مدرسی بنیاد کی خودلیو دہا استاذ نے دی فرمائی چے ذکر دا اللہ پاک یا دول دا یوالی سبحان اللہ الحمدللہ تنوی قرآن کریم تلاوت کول دا هم ذکر دی وعظ و نصیحت کول دا هم ذکر دی دا قرآن کریم دا نبی علیہ السلام دا حدیث و دا علمی کتابون و درس کول دا هم ذکر دی او دا خبل و عقائد دا اثبات دلائل ذکر کول او دا غلط و عقائد دا تردید دلائل ذکر کول دا هم ذکر دی ناغویلی چی ذکر یوازی صرف دا خاص کلمات و تنوی سلی مورس کی نام ذکر اللہ یاد نول ذکر دی اللہ پا مانزے کہ انسان چینیت تو تڑی دی ہوئی اللہ اکبر دا ذکر دی الحمدللہ دا ذکر دی الرحمن دا ذکر دی ذکر با یوازی دین تو نہیں چیتا خام خواہ تسبیح لاس کی نگولے ہوتے سبحان اللہ الحمدللہ ندا طول عبادات داد اللہ یاد دی تچے روجہ نسی سر پارا نسی خپل صحت دا پارا خونہ نسی دا اللہ دا رضا دا پارا نسی داد اللہ یاد دی چستا مزرک کہ اللہ یاد دی رتدا غید یاری روجہ نسی نام ذکر او بیا رب العالمین فرمائے حدیث قدسی دی
چې چا زه په تنهایۍ کې یاد کړم زه به هم په تنهایۍ کې یاد کړم. من ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی، چا چې زه په تنهایۍ کې یاد کړم زه به په تنهایۍ کې یاد کړم. او که چا زه په جماعت کې یاد کړم نو زه به هغه په ښه مجلس کې یاد کړم چې هغه د فرشتو مجلس دی. اول الله رب العالمین با ذاکرین جنت ته داخلي. نو ذاکرین څوک د الله پاک یاد ساتونکي، دا نیکان خلک او نیکان الله جل شانه جنت تیار کړي. نو الله رب العالمین فرمایي فذكروني، تاسو ما یاد کړئ. د الله یادول فرض دی. اذکرکم زبر تاسو یاد، تاسو ما یاد کړئ په عبادت سره، زبر تاسو یاد کړم په نعمت سره، زبر تاسو یاد کړم په مغفرت سره، زبر تاسو یاد کړم په ثوابونو سره، زبر تاسو یاد کړم په خپل رحمتونو سره. چې ته ذکر کې الله بدل ثوابونه درکې، مغفرت بدل کې، رحمت هم نازلې، نعمت هم درکې. او بیا فرمایي وشکروا لی، زمان د نعمتونو شکریا ادا کړئ. دا د الله حکم. ولا تکفرون، زمان د نعمتونو ناشکری با نه کوئ. هر نعمت داغي شکریا ادا کول فرض دی. او د الله نعمتونو دومره د خپل الله فرمایي من تعدوا نعمت الله لا تحصوها، زما دومره انعامات پتا سو دي چې شمیرل نشي. سر د وختنواله تر د خپې د قدم پورې دي سم خپل وجود کې اول وکلا بار پرېږده چې څومره د رب العالمین انعامات دي. نو د دې انعامات خالی یادول هم ګران دي. موږ ته معلوم نه وي جنونه چې دې کې زموږ باندې الله څومره انعامات دي. نو الله فرمایي زما انعامات تو شکریا ادا کړئ. ولا تکفرون، او زما د نعمتونو ناشکری مه کوئ. نو بیا دې کې تفسیر جلالین لیکي واشکروا لی بنعمتی بطاعتی، زما د نعمتونو شکریا ادا کړئ په تابعدارۍ سره. او ولا تکفرون بالمعصیه، زما د نعمتونو ناشکری مه کوئ چې ګناه وکړئ. نو ګناه کول د الله پاک د نعمتونو ناشکری ده. ورپسې آیت کریمه کې الله پاک فرمایي تاسو زمان امداد وغواړئ د صبر په ذریعه سره او د مانځه په ذریعه سره. دا الله رب العالمین حکم چې تاسو زمان امداد غواړئ په صبر. صبر څه ته ویل شي؟ کوم څه دې زړه غواړي خو شرعاً تا ته بند وي ته دې زړه بند کړي، دې ته صبر. کم څه باندې زړه خفه کېږي تکلیف دی لیکن شریعت وایي کوا، نو ته پرې زړه راغبند کړي. حبس النفس علی ما تکرهو یا حبس النفس علی ما تشتهی. نو بیا صبر اقسام 3 علما ذکر کړي. صبر علی الطاعت، صبر عن المعصیت، صبر علی المصیبت. صبر علی الطاعت نیکی کې او باغی باندې زړه ټینګ کړی دی. اگر چې زړه دې نه غواړي ځکه نفس خو نیکی نه غواړي، لیکن تا په زړه کلک کړی دی. دا صبر علی الطاعت دی. مونږ کوا روزه نیسا نیکی کا ودا. دې صبر عن المعصیت، ګناه دې زړه غواړي خو تا دې زړه بند کړی نیکو ولی شریعت منع کړل. او بل صبر علی المصیبت، مصیبت در باندې راغی تا ته زړه و چې خډیر فریادونه چغې وها، شریعت وایي چې نه ته بند شه. زړه دې وایي چې چغې وبهو لیکن شریعت وایي چې بند شه، نو ته په دې مصیبت باندې صبر وکړې. دا 3 واړه اقسام د صبر چې چا اختیار کړل الله رب العالمین فرمایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله پاک صابرینو ته اجر د دې ورکړي بې حساب. او قیامت پر ورځ الله جل شانه دا خلق بغیر د حساب کتاب د جنت ته داخلي. وګوره 3 واړه اقسام د صبر صرف یو نه. موږ تاسو اکثر صبر څه ته وایي چې ته غم یا مصیبت راشي نو موږ ته دې کې صبر یادي، خو په نیکۍ باندې زړه ټینګول دا هم صبر دی. دا موږ نه پېژنو. او د ګناه نه ځان ساتل دا صبر دا موږ او تاسو نه پېژنو. دې ته صبر نه وایو، حالانکه اقسام د صبر 3 دي. نو که چا 3 واړه کړي وي دا به حسابه جنت ته ځي. په دې کې بعضي جهالا د علم
او د دین نه خبر اوي وي د غیر الله نه مدد غوښتل جایز دي ځکه صبرم غیر الله دی او منظم غیر الله دی نو کته دې چې اواز کې چې پیرا بابا را مدد چونام خیر دی او کته به چلوي ځوان را مدد چونام خیر دی ولې غم د الله نه غیر دی او صبرم دی غیر دی منظم دې چې دا د قران نه خبر دې کې معنا دا چې تاسو امداد د الله نه وغواړئ خو صحیح اختیار کې صبر اختیار کې لار د صحیح اختیار کې د مانځ اختیار کې او هر مسلمان د دې وعده په هر مانځ کې کې دي سوې ایاک نعبد الله امداد با عبادت کوم ستا او ایاک نستعين او امداد مستان غواړو نو غختل د الله نه دي خو سبب په اختیار نو سبب مانځ اختیار کا سبب د صبر اختیار کا نو غختل د الله نشو نو دا کم خلک چې دا ځان د پاره دا دلیل ګرځي دا د قران معنی غلطي نو دا غي د وجې وی چې د مانځنه امداد نه مانځنه خو څوک امداد نه غواړي په مانځ باندې د الله نه امداد غواړي په صبر باندې امداد د الله نه غواړي نو عبادت د الله امداد د الله او سبب د مانځو سبب د صبر د دې وجنا مسلمان په صبر کوي او بیا مسلمان با منځ هم کوي چې کوم مسلمان صبر او منځ کوي او د الله نه امداد غواړي الله فرمایي زبر مدد کو نو فرمایي فذكروني اذكركم تاسو ما یاد کی پتاویدار سرا پمانځ سرا په تسبیحات سرا اذكركم زبتا سو یاد کوم په ثوابونو سرا په نعمتونو سرا په رحمتونو سرا په مغفرت سرا واشکروا لي ولا تکفرون او زما شکریا ادا کی د نعمتونو پتا بیدار سرا ولا تکفرون او تاسو نا شکر مکوی په گناهونو سرا یا ایها الذين آمنوا اے مومنانو استعینوا بالصبر تاسو زمان امداد وغواړئ په سبب د صبر باندې صبر وکړو د الله نه وغواړئ والصلاه او امداد زمان وغواړئ په مانځ باندې نو موږ وکړو د الله نه امداد وغواړئ ان الله مع الصابرين یقینا الله پاک د صبر کوونکو سره دی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.